بسم الله الرحمن الرحيم. وجمع التكثير كالمؤنث لغير الحقيقي تقول قام الرجال، وإن شئت قلت قامت الرجال والرجال قامت، ويجوز فيه الرجال قاموا، ويجب تقديم الفاعل على المفعول إذا كان مقصورين وخفت اللبس، نحو ضرب موسى عيسى. دې عبارت کې مصنف تاسو ته د فاعل به کله مؤنث وروړو کله مذکر وروړو هغه بحث شروع کړی ده. څو صورتونه پرون مو ویلي وو چې هغې کې سره دا چې کله فاعل مؤنث حقیقي وي و د فعل و د فاعل په منځ کې فاصله نه وي، نو فاعل به همیشه مسره وروړو مؤنث وروړو. او بل دا چې کله فعل او فاعل په منځ کې فاصله وي، فاعل مؤنث حقیقي وي او د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله وي، نو بیا د فعل مؤنث او مذکر وروړلو کې څه ده؟ اختیار ده. او که چیرې فاعل مؤنث غیر حقیقي وي، نو که د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله وي او که نه وي، په دواړو صورتونو کې د فعل مؤنث او مذکر وروړل دواړو کې څه و؟ اختیار و جایز. مطلب چې فعل د مؤنث مرړای شو او فعل د مذکر مرړای شول، ټیک شو که نه؟ مؤنث او مذکر دواړه وروړل جایز وو. اوس چې دا شو ته چې کومه خبره مو وکړله، دا خو هغه صورت کې دا چې کله فعل اسناد شوی وي مذکر طرف ته او اسم ظاهر طرف ته، اسم ظاهر طرف ته، خو که چیرې د فعل اسناد شوی اسم ضمیر طرف ته، نو بیا وي چې انث ابدا، بیا به همیشه دپاره فعل څه وروړو؟ مؤنث وروړو. اوس بیا برابره خبر ده که فاعل مؤنث حقیقي وي او که مؤنث غیر حقیقي وي، په هر صورت کې به مسر وړو فعل همیشه دپاره به څه وروړو؟ مؤنث وروړو. ویلي ځکه چې د فعل کې ضمیر ده، ټیک ده که نه؟ ابه دغې مؤنث طرف ته راجع کېږي، ټیک شوله؟ نو که چېرې فعل مذکر راوړه، نو مذکر ضمیر به مؤنث طرف ته راجع شي، چې دا د اصولو خلاف ده، خلاف اصل ده. پوه شي په خبره باندې؟ که پوه نه شوې نو بیا همیشه دپاره فعل څه وروړو؟ مؤنث وروړو. وجمع التکثیر کالمؤنث غیر الحقیقي، او جمع تکثیر دا په شان د مؤنث غیر حقیقي ده. یعنی چې کله فاعل جمع مکسر وي، فاعل چې وي جمع مکسر وي، پوه شئ؟ اوس دا جمع مکسر دا عام ده، جمع مکسر عام ده. که دا د مذکر جمع مکسر وي، که بیا د ذوی العقول وي، او که د غیر ذوی العقول وي، او که دا د مؤنث جمع مکسر وي، په ټولو صورتونو کې د فعل مؤنث او مذکر دواړه وروړل جایز دي. لکه قام الرجال، رقم ورکړ نشته پرېږدئ، قام الرجال وقامت الرجال دواړه ویلی شوي، قال نسوتن وقالت نسوتن دواړه ویلی شوي. نسوتن څه شي جمع ده؟ امراتون که نه؟ ټیک ده که نه؟ خو جمع تکثیر ده، نو قال نسوتن هم ویلی شوي وقالت نسوتن هم ویلی شوي. پوه شوی که پوه نه شوی؟ نو دغه رنګې د غیر ذوي العقول والا مثال هم واخلئ. پوه شئ؟ نو تذکیر و تانیث و ذوي العقول و غیر ذوي العقول ټول دې کې څه شی دي؟ برابر دی، حکم پکې یو ده. نو ګورئ وجمع التکثیر، وجمع تکثیر کالمؤنث غیر الحقیقي، دا د مؤنث غیر حقیقي په شان ده. پوهېږئ په خبره باندې؟ جمع تکثیر دا په شان دی مؤنث غیر حقیقي ده. پوه شئ؟ مؤنث غیر حقیقي خو پېژنئ که نه؟ څه ته ویلی شي؟ پوه شئ په خبره باندې؟ دا څه په شان ده؟ خو تاسو ته ما څه وایي چې په دې کې څه برابر دي؟ په دې کې جمع تکثیر که د عاقل وي که د غیر عاقل وي، او که د مؤنث وي او که د مذکر وي، ټول صورتونه پکې برابر دي. پوه شویه؟ تقول قام الرجال وإن شئت قلت قامت الرجال والرجال قامت ويجوز فيه الرجال
قامو. دې کې دا خو جمع تکسیر هغه صورت چې کوم صورت کې جمع تکسیر اسم ظاهر وي. ٹھیک ده کنه. جمع تکسیر فاعل وي او دا مظهر وي. جمع تکسیر فاعل وسوي مظهر وي. دا خو دغه صورت خبره وا. پوه په خبره باندې کچره جمع مکسر اسم ظاهر فاعل نه وي بلکې جمع مکسر اسم ضمیر وي. ٹھیک ده کنه. بلکې فاعل څه وي د جمع مکسر ضمیر وي. فاعل د جمع مکسر ضمیر وي. نو دې حکم بیا د مؤنث غیر حقیقي د ضمیر په شان ده. پوه شوې د مؤنث غیر حقیقي د ضمیر په شان ده. ٹھیک ده کنه. په دغه صورت کې کچره ضمیر د مذکر مکسر وي جمع مذکر مکسر د پر ضمیر غلی وي نو هغه کې دو صورتونه جایز دي. څو صورتونه؟ دو صورتونه. ضمیر د جمع راوړلی شي جمع مذکر. ټیک ده کنه. او ضمیر د واحد مرلی شي واحد مؤنث مرلی شي لکه الرجال قامون ملی شي والرجال قامتا ملی شي. ٹھیک ده کنه. ضمیر د مؤنث مرلی شي او ضمیر د جمع راوړلی شي. پوه شي. مؤنث کې واحد یو په جمع مذکر کې جمع. کچری مؤنث راوړي نو بیا به ضمیر د واحد وي پکې. ټیک شو کنه. الرجال قامت او کچری مذکر راوړي نو بیا به ضمیر د جمع راوړي الرجال قامو وایي. پوه شي. دا هغه صورت و چې کله جمع مکسر کله جمع مکسر ضمیر فاعل وي. جمع مکسر مذکر جمع مکسر مذکر ضمیر فاعل وي. پوه شئ. نو مؤنث وړلم جایز و دی فعل او جمع مذکر وړلم جایز و. ټیک شو کنه. خو کچره غیر ذوی العقول وي کچره یا ذوی العقول مؤنث وي یا ذوی العقول مؤنث وي. ٹھیک ده کنه. ذوی العقول مؤنث وي یا غیر ذوی العقول مؤنث یا غیر مؤنث دواړه که مؤنث وي که مذکر وي نو په هغې کې هم دوه احتماله جایز دي. څو احتماله؟ دوه احتماله. یو دا چې فعل واحد مؤنث راوړي. څه راوړي؟ واحد مؤنث راوړي. او بل دا چې فعل جمع مؤنث راوړي. څه راوړي؟ جمع مؤنث راوړي. یعنې فعل کې داسې ضمیر راوړي چې هغه جمع مؤنث وي. پوه شویه. لکه النساء قامت ملی شي والنساء قمنا. ٹھیک ده کنه. العیون د عین د چشمې جمع ده چینه. ٹھیک ده کنه. عیون غیر ذوی العقول ده کنه. العیون جرت ملی شي والعیون جرینا ملی شي. العیون جرت ملی شي والعیون جرینا ملی شي. پوه شو په خبره باندې. یا النساء جات ملی شي والنساء جئنا ملی شي. پوه شو یا مخکې څه ويجب تقديم الفاعل على المفعول إذا كان مقصورين وخفت اللبس. عام طور څخه خو مو دا کو پیل کې چې فعل نه بعد فاعل وي او بیا مفعول وي. ٹھیک ده کنه. خو کله فاعل باندې مفعول مقدم کیږي ما او دا هم جایز ده. لکه مو ضرب امرا زیدون. ٹھیک ده کنه. خو کله به د فاعل مقدم کول په مفعول باندې واجب وي.
فاعل مقدم کول مفعول باندې واجب وي ټیک ده کنه مو ته وي چې مو اکثر داسې کو چې فاعل مخ یو مفعول ورستو یو خدام جایز دي چې مفعول مخ کې په څه باندې فاعل باندې خو کله به داسې صورت وي چې فاعل به مقدم وي په فعل باندې په فاعل باندې فاعل به مقدم وي په مفعول باندې وجوبا ټیک ده کنه فاعل مقدم کول په مفعول باندې وسوي واجب به وي ټیک ده کوم صورت ده چې کله د التباس خطر وي چې کله څه خطر وي التباس او التباس خطر په کوم ځای کې وي چې کله د فاعل او د مفعول اعراب تقدیری وي چې کله د فاعل او د مفعول اعراب څه وي تقدیری وي لکه ضرب موسی عیسی کچره دا واجب نکو ٹھیک ده کنه نو سپته باندې لګي چې فاعل څوک ده مفعول څوک ده ٹھیک ده کنه چې مو چې واجب ده نو چې کوم مخ کې راشي اب فاعل وي او چې کوم رسته راشي اب نو ضرب موسی عیسی معنا بسوي موسی نه عیسی کومارا ٹھیک ده کنه خو کچره دا څه نه وای نو بیا اوس مو ته التباس وای شک برس کوي چې لکه فاعل دی کې موسی ده او کڅ ده عیسی ده اعراب هو پښتنه ٹھیک ده کنه نو پته باندې لګي چې فاعل پکې څوک ده پوه شوي په نو ويجب تقديم الفاعل على المفعول اذا كان مقصورين چې کله دواړه اسم مقصور وي څه اسم مقصور وي وخبت اللبس وتدوريږي د التباس نه نحو ضرب موسی عیسی وسم کچره التباس خطر نه وي پوه شئ دوه شرطونه دي وتا یو دا چې اعرابي تقدیری نه اسم مقصور وي دویم دا چې التباس خطر وي پکې ٹھیک ده کنه اوس چې دا دواړه اسم مقصور نه وي نو بیا هم ته اختیار ده که مقدمه رړی او که مؤخر رړی فاعل یو التباس خطر نه وي نو بیا هم پکې اختیار ده بیا هم جایز ده ٹھیک ده کنه لکه دې ځای کې تاسو ویلي چې که چېرې التباس نه وي نو بیا مفعول به مقدم کول جایز ده لکه اکل الکمثرى یحیی اکل الکمثرى یحیی دې ځای کې اوس التباس نشته دې ځای کې التباس نشته ویلی ځکه چې دې معنا ده یحیی نے امرود کایا یحیی نے امرود کایا نو دې کوم التباس درسي کنه داسې معنا خو نه شو که امرود نه یحیی کو کایا داسې کولی شو نه شو کولی داسې کنه خو خوراک شی امرود ده یحیی خو خوراک شی نه ده کنه نو چې کوم خوراک شی ده به یحیی خوري ټیک شو کنه پوه شئ په خبرې باندې نو قرینه موجوده ده شی موجود ده قرینه موجوده ده ځکه چې خوراک شی څه شی ده امرود نو دې ځای کې که مفعول به مقدم کې په فاعل باندې خیر د سباق نشته جایز ده پوه شئ پې ځکه چې قرینه موجوده ده ويجوز تقديم المفعول وجائز ده مخکې کول دی مفعول على الفاعل فاعل باندې ان لم تخف اللبس کچره ته نه ډورېږي دی التباس نه نحو اکل الکمثرى یحیی وضرب عمرا زیدون نو ګورئ اول مثال یې څه ولا در کړه دویم شرط ولا ټیک ده کنه چې التباس نشته پکې ټیک شوله او دویم مثال یې څه در کړه چې دواړه اسم مقصور نه دی اعرابي تقدیري نه دي اعرابي تقدیري نه دي پوه شئ او التباس هم پکې نشته التباس هم پکې نشته ويجوز حذف الفعل حيث كانت قرینه کله به فعل حذف کول جایز وي چې کوم ځای کې قرینه موجوده وي ټیک ده قرینه مثال به څه شي ته نه چې پوښتنه وکړه من ضربه چا والو وکړلو ته وایې چې زید ته څه وایې په جواب کې زیدون ضربه فعل دې څه کړله حذف کړله نو که دې ځای کې ته زید وم ضربه وم نه یې که نه نو صرف زید دې ځای کې دلالت کوي په دې خبرې باندې چې دې ځای کې ضربه محذوب ده ویلې د سایل سوال د چا سایل سوال من ضربه دا په دې باندې دلالت کوي چې دې ځای کې ضربه فعل څه ده حذف ده پوه شوې پې صحیح اسانه خبره دي که زور څه نشته کله کله د فعل حذف کول جایز دي کله جایز دي په هغه صورت کې جایز دي چې کله قرینه موجوده وي مثال کې ما دنه پوښتنه وکړه من ضربته ته چا وویلې من ضربه چا والو وکړلو ټیک ده که نه د په جواب کې څه ووایي زید
نو مطلب دې کې ضربه محذوف ده کنه اصل کې و ضرب زیدونه زید والو کړلو چا وکړو زید والو کړو دا ضربه فعل محذوف پیل ده ځکه چې د سوال کوونکی سوال د سائل سوال مودنه چې کوم پښتنه کړي من ضربه دا دلالت کوي په دې خبره چې کې ضربه ځکه چې مو پښتنه څه کړی ده ایوالو کړی اوس که زه ته وایم عمران ته مثال کې وایم چې من ضربه او دی چې زید او دا به چې لکه مو خو دینه مراد چې اکل زیدونه نو دا جواب صحیح شوله مو ته پښتنه چې کړی دا و دا جواب یې سره کړل خو چې د صرف زید وي نو پته ولګي چې په دې کې څه قاعده محذوف دي صرف ضرب فعل د ضرب محذوف ده فعل ضرب محذوف ده پوه نه شوی په نحو زید فی من قال من ضرب وکذا يجوز حذف الفعل امدارنګي جایز دي حذف د فعل او د فاعل دواړو ٹھیک ده کنه دې کسه متصوی کله فعل حذف کول جایز دي ٹھیک ده کنه چې کله کرینه موجوده وي کله کرینه موجوده وي لکه زیدن دغه چا په جواب کې چې څوک د پښتنه وکي من ضربا او ته جواب ورکي زیدن ٹھیک ده د دې کې تو فعل حذف کړل او د فعل په حذف باندې کرینه موجوده شه ده هغه ضرب سوال ده د سائل سوال ده وکذا يجوز حذف الفعل همدارنګه جایز ده حذف د فعل و د فاعل دواړو کنعم فی جواب من قال اقام زید دا هڅه مثال و پهله صورت چې کله د فعل حذف کوله جایز وو اوس دغه صورت بینوي چې کوم صورت کې د فعل او د فاعل په وجه باندې حذف کول جایز دي دواړو مثال کې مو ته نه پښتنه وکړه اقام زید ٹھیک ده کنه او تو جواب کرتا وي چې نام څه شي نام نو اوس د کام هم حذف کړل او ساده فاعل هم حذف کړل نو فعل فاعل دی په وجه باندې حذف کړلو فعل فاعل دی په وجه حذف کړلو نو ٹھیک ده پوښي ته حذف کول شي دي جایز دي ځکه چې په دې کې کرینه موجوده ده چې تو صرف نام وي مطلب د چې کامه زیدون ده او کلا دی وي مطلب چې تو نه پیوکړه ما قامه زیدون ما قامه زیدون د کې څه ده محذوب ده كلام في جواب من قال اقام زيد وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه وچ کله کله فاعل حذف کولای شي او مفعول دې قائم کام ګرځي خدا کله چې فعل مجهول وي ښا چې کله چې فعل وي مجهول وي لکه ضرب زیدون خو چې دا قسم ثانی دي مرفوعات ده نو چې دې بحث ان شاء الله به پس کیږي په قسم ثانی کې وکړو ښا مرفوعات په دویم قسم کې ان شاء الله دې بحث بیا وچی کو دې ځکه ډېر تفصیل پې نه کو ونه مستلی کو بس تا